الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق اللہ العظیم. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوتا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا. تمدن آفری خلاق آئینی جہاداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. عزیزانو زمانگ دا درس موضوع دا رد الالحاد او دا نن درس عنوان دے دا ملحدین و طرز حیات. ملحدین دا کم طرز حیات قائل دی؟ دا اللہ رب العزت دا وجود نا دا انکار کولو سر دا ملحدین و پا طرز او حیات کی تبدیلی ہم راغلی دا. دا الحاد نمخ کی دا شپارلسمی واللسمی صدی نمخ کی دوی سنا سم مذہبی خلقو عیسایانو او د دې الحاد د خوریدو وجوهات موږ درې بیان کړم دي. یو پکې د کلیسا ظلم، پادریان دومره ظلم د خپل عوامو سره کولو چې ټول حکومت د دوی په لاس کې وو. عوام جاهلان پریخیو، عوام صفای ته نه پرېغوستل، د ژوند رهبانیت دوی اختیار کړو، په خپل بیا شو عشرت کو عوام چې دوی به پر رهبانیت کې ساتل، چا سره به چې کتاب هم کو تو هغه به د سوځولو. نو په دې وخت کې د پتکو تورو تیارو کې پراتو. نو دې وخت کې سکسان را پاسې د لیو پای کې مارټن لوتر همو چې د یو تحریک شروع کو د مذهب آزادۍ په نوم باندې، چې د انجیل تعلیماتو باندې هر سړی ځان پویول پکار دی، ور سړی د په تعلیماتو د ځان پوي کې او په دې عمل کوي. نو مې ولډر خسته کې اوس ته خدا د بنیاد وګرځیدلو د الحاد او د دې وجنه عیسایان په دوه ډولو باندې تقسیم شو، چې یو پروتستان او بل کیتولیک. اوس عیسایان په دوه ډول دي، دوی یو بل کافر وایي. پروتستان وایي چې را منګه خو چې یو روشن خیال یو دی، چې دی په زړه دی په غلطۍ دی، هغه وایي چې دی په غلطۍ دي. او دوی خپلو کې څه جنګونه هم شوي دي. د فرانس باچا نیپولین بوناپارټ په نوم باندې یو شخص تیر شوی دی، هغه په زرها او د پروتستان عیسایان وجلیو. نو دا هغه د دوی بنیاد واغځینه بیا دوی په دوه ډلو کې تقسیم شو. کله چې بیا دوی مذهب پرې وسوسنه سم مذهب چونو دوی بیا د سیکولرزم او د سوشلیزم نظریه والا وګرځیدل. او د دوی په نسبانه بیا ازادي په دوه قسمه شوه، چې یو مطلق ازادي ده او هغه دا چې انسان د مذهب د قید نه به آزاد ژوند تیروي، په خپل خوښه چې څه خوښه وي یاد کوي. دا مکمل آزاد دی او دا د خپل خیر او شر مالک دی چې څه خوښه یاد کوي. د دې ډېر غلط نتایج په معاشره باندې غورځيږي چې انسان د خپل آزادۍ رائے خیال کوي. د سره اکثر د نورو انسانانو حق تلفي کیږي. ولې دی ویره د سړي د خپل خوښه ده. او همدا اثرات اوس په یورپ معاشره کې دومره خطرناک حد ته رسیدلي دي. تاسو په ویډیو کتلی وي چې د فرانس صدر بل اوس چا په سپېړه ووالو، پس دا د خپل ازادي د خوښه ده، د نه څوک تپوس نشي کولی. نو دغه شانته کې دا د دوی هغه انفرادي ازادي ده، مطلق ازادي دی ته وایي. او دویمه د دوی مجموعي زندگی ده چې دوی پکې کوم قانون پاس کی، یورپي معاشره یو قانون پاس کی، بیا به چاته اختیار نشي چې په دمانه تنقید وکړي. ولی حالکه دا د انسانانو خپل ځان نه جوړ شوی قانون وي، دا د ټولو د لپاره فائدہ مند نه وي او د خپل مفادو د لپاره دا قوانین پاس کوي. لکه دوی ډېر قانونونه پاس کړي دي. یو رضا زنا بالرضا چې دا پر رضا سره زنا کول وي، دا جرم نه دی، بس د دوی خپل خوښه د خپل خواهش پوره کوي. هم جنس پرستی او دا دوی قانون پاس کړي، حالکه دا د ټولو ادیانو کې دا سخت ګناه ده. څومره مذاهب چې دی لواتت پکې په ټولو قومونو کې الله رب العزت چې د کم قوم سخت عذاب ورکړي دی، هغه د حضرت لوط علیه السلام قوم ته ورکړو چې هغه په دې بیماری کې اخته او په دې ګناه کې اخته. نن دوی ورته قانون دا پاس کړی دی چې دې سړي ته اختیار دی الګ سره دی الګ وادو کې جنې سره دی جنې وادو کې.
نو دا چې کله دوی انسان د مذهب د دایره نه وځي نو بیا دغه شان دي د خپل خواهش مطابق به جوړي. دوی چې کوم معاشي نظام سره دوی قائل دي نو دوی د دوه ډلې دي، یو سرمایه دارانه نظام دی او دویمه اشتراکیت دی. سرمایه دارانه نظام اصول داري چې هر یو انسان آزاد دی چې خپل څنګه تجارت کوي هغه دی کوي، کاغذ سود وی او کابل طریقه وی، مذهب به د دې په منځ کې نه حائل نه واقع کیږي. یعنی مذهب دا د خپل ګټې نه نشي منع کوله چې دا چیز حلال دی یا دا چیز حرام دی. حالانکه دا د اسلام سره سراسر د دې ټکراو د اسلام الحمدلله د حلالو د ګټې فضیلت بیان کړی دی، د تاجر فضیلت بیان کړی دی. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. صحیح رښتونه تاجر به د پیغمبرانو سره الله د حشر کوي، د صدیقانو سره د شهداء سره به کوي. دغه شان ته کې امام بیهقی رحمت الله علیه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په حواله سره یو حدیث نقل کړی دی، طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه. طلب کول د کسب حلال دا فریضه د رسته د فریضې نه، د الله د عبادت نه رسته حلال رزق بچو ته ګټل د عبادت ته. الله رب العزت په قران کریم کې وضاحت کړی چې وحل الله البيع وحرم الربا. الله رب العزت سود حرام ګرځولې دی او کاروبار تجارت د جایز ګرځولې دی او دوی بنیاد په سود باندې قائم دي. نو دا سرمایه دارانه نظام چې دی ته یو معاشي او معاشرتی نظام دی. معاشرتی نظام مرتزقه دوی وي او سرمایه دارانه نظام مرتزقه وي چې دی کې سرمایه د حکومت په ځای د هر یو انسان په لاس کې وي. د سرمایه دارانه نظام کې هر یو انسان مکمل آزاد دا پریخي دی، څومره چې په خپل منافع کې زیاتواله کولای شي هغه دی وکړي. د مغرب ټول نظام دا کده کیپټالیزم په شکل کې وي. اوس په سرمایه دار نظام چرته دی؟ دا په مغرب کې دی. امریکا دا سرمایه دار نظام قائل دي او دغه شان ته کې دا اشتراکیت والا چېونو دا لیلن په 1914 کې غالبا دا په 1914 کې دا په روس کې په سوویت یونین کې دوی دا نظام قائل کړو چې هغه دومره ظلمونه وکړو چې ولادیمیر پوتین د دوی صدر او مخکې چې کوم بل صدر هغه ویل چې موږ نه غټه غلطي شوی و چې دوی دغه د اشتراکیت نظام قائل کولی. اشتراکیت د ته وایي چې دا هر څه به د خلکو نه والي قبضه وکړي او د به حکومت څه کوي، حکومت چې بیا چاته پر مثال دغه د خرچ مطابق باغ لور کوي. نو دغه د دوی بنیادی دوه نظامونه دي چې یو د سرمایه دارانه نظام قائل دي او یو پکې د اشتراکیت خلی. د دې بیا مختلفو د دې بنیاد په سرمایه دارانه نظام چې دی دا په سود باندې قائم دی. دویم نظام چې دی هغه د کاغذي نوټونو باندې قائم دی چې دوی کاغذي نوټونه راوخل او معدنیات راغونډ کړل. د دې باندې ان شاء الله د کتاب کې ما مکمل وضاحت کړی دی، صرف مختصر د عنوانات تاسو ته بیانوم. دریم بنیاد د سرمایه دارانه نظام هغه ټیکس لګول دي. دا نن چې څومره ظلم دوی جوړ کړی په موږ په معاشره باندې ټیکسونه په بازار کې چې هر یو چیز خرڅيږي په دوی باندې سیل ټیکس لګولې دي. دا د دې بنیاد دی. دغه شان ته کې دوی چې څونه ټیکسونه دي دا لګولې دي نو دا دوی د په دې بنیاد لګولې دي. سرورم بنیاد هغه بین الاقوامي تجارت دی او بین الاقوامي تجارت دوی په خپل لاس کې کنټرول کړي دي. تقریبا په 9% تجارت دا په ډالر کوي او باقي 19% تجارت چې دی 11% تجارت چې دا په نورو کرنسو کېږي. نو دا ټول نظام چې د ډالر د چاپ کولو اختیار چې د امریکای مرکزی بانک سره دی. څومره چې خوخه وي هغه بس ځان د لپاره چاپ کوي. پنځم بنیاد د سرمایه‌دار نظام کارپوریشن دی. مطلب په سرمایه‌دار نظام کې دولت صرف د 100 کسانو په لاس کې وي. نو دوی شرکتی کمپنۍ نه جوړې کړې وي د کې هر یو انسان شرکت کولای شي، لیکن فیصله او حکم به د هغه چا منل کیږي څوک چې د 50% د دې کمپنۍ مالک وي. نو غټ سرمایه‌داران د خپل نقصان د بچ کېدو لپاره د کارپوریشن به استعمال کوي. د کال په اخر کې خپل حق کې فیصله وکړي چې لکه په دې کال کې به موږ د منافع نه تقسیمو دا په دې کمپنۍ لګو. نو کمپنۍ کې خود د 51% دی نو هغه د نورم زیاته پیدا شو. شپږم چې دغه بیمه پالیسي نه درو. بیمه پالیسي نه د یورپ د سرمایه‌دار نظام بنیاد دی. ګوره د تحفظ د سرمایه‌دار نظام تحفظ لپاره دوی بیمه کمپنۍ نه جوړ کړی دي. دا د خلکو نه د صحت لپاره د مال تجارت و غیره ضمانت اخلي. د دې په بدله کې هر یو انسان نه د هغه آمدن صحیح سره ارمیا شخلي.
تا ته ویره که دا ګاډی دی دا بیمه که چېرته اکسیډنټ وکړو موږ یې تاوان درکوو ته به دونه پیسې راکړي یا ته دومره وخته پورې ته موږ سره بیمه وکړه که ته مخکې مړ شوې دا ټول پیسې به دې ستا کوروالاو ته ورکوو دا تا نه لږې لګېالي هره میاشت کې او دوی دا د په لکونو خلکو دوی سره دا فنډ جمع کوي نو دا یو د دوی بنیاد دی ځکه دوی هره میاشت د خلکو نه جمع کوي نو دوی سره دا کمپني چې دا مالداره کېږي ځکه دوی 10% هم خلکو ته نه واپس کوي ځکه ټول خلک خو نه اکسیډنټ کوي او نه پکې مري نو 10% هم نه واپس کوي دا 90% واپس دوی ته ټول کېږي پاتې کېږي دا د مغربي نظام اهمه حصه ده وم بنیاد د سرمایه‌دار نظام هغه د سٹاک مارکیټ دی سٹاک مارکیټ دا یو بنیاد دی د دوی او دا په کاغذي کرنسي باندې کېږي سٹاک مارکیټ کې دوی په بازار نو د سرمایه‌دار نظام یو مضبوط بنیاد هغه سٹاک مارکیټ هم دی چې هلته مختلفې کمپنیانې د خپل کمپنۍ څخه حصې خرڅوي د دې بازار په بین المغربي بین الاقوامي کمپنیانې د هر ملک په کمپنۍ کې حصه اخیستلی شي او د هغه ملک په وسایلو باندې برای راست قابل شي او په دې کې جواری او قماربازي کېږي او دا صرف په کاغذي کرنسي باندې کېږي د دې په ځای کې چې پخواني سکې رواج شروع شي دا سٹاک مارکیټ به ختم شي اتم بنیاد د سرمایه‌دار نظام هغه نجکاری ده دوی نجکاری کوي حالانکه نجکاری په اسلام کې منع ده لکه ډیمونه خرڅول دغه شان ده کې څومره چې د عوامو کوم چې مشترکه سيزونه دي د نجکاری نه اسلام منع کړی ده په دې باندې ان شاء الله زه به مختصر بیان کوم نه هم بنیاد د سرمایه‌دار نظام هغه قومي قرضه ده دغه شان ده کې لسم بنیاد د سرمایه‌دار نظام هغه قومي بچت ده دا ټول چې دي دا د دوی هغه بنیاد دی د سرمایه‌دارانو نظام او دې سره چې دی هغه دویم نمبر چې دی هغه اشتراکیت دی نو دوی اشتراکیت باره کې به ان شاء الله زه بل درس کوم تاسو ته نو اوس دا دومره یو مختصر غونډه کې بیان تاسو ته وشو کوشش کوئ دا بیانونه اورئ بیا مخکې شیر کوئ جزاکم الله